البخیل بعید من الله بعید من الناس قریب من النار. بخیل انسان خدای ناوریاوی، بخیل انسان خلق ناوریاوی، بخیل انسان جهنم ورته نږدې. ځکه کله پیغمبر پنسه ورکولي یو جان کې کسان ونیولل، کله پنسه ورکوله نه امنه جبرائیل راغلل یا رسول الله پلنکی 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 ته پنسه ما ورکوه ویلي دغه کافران دي. رسول الله ته جبرائیل ورته څه خدای دی څه پلنکای 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 سخیان دي د خپل سخاوت وجې نه پرېږدوه. ځکه ختمتای زوی ته پیغمبر ویله څه ته ما خفه کېږئ، تا پلار خدای جهنم ته نه چوي، جنت ته به نشي لاړ خو جهنم ته یا نه ځي. ویلې مولا ورته چې تا پلار سخي ډېر و. خو بیا تعجب وي هغو کسانو باندې څنګه دغې دنیا کې د فقیرانو والا زندګۍ تېروي، خو قیامت کې بیا فقیر سړي حساب نشي ته نه خستی، بیا امیر سړي حساب ته نه خلي. څه مطلب؟ دلته به ته چوکي چوکي جامې واچوي، خپلخانې باندې به چوک چوک بټان خپو کړي، خپلخانې ته به جامې نه کوي، ځان ته به جامې نه کوي، بخیل به وي. خو قیامت ورځې بیا یې دغو شلیدلو جامو موتو نه پوښتنه نه کوي، بیا رانه یې بینک بیلنس پوښتنه کوي. څه 1 کروڑ روپۍ د څه بینک کې چولي وي یې هغو پوښتنه کېږي، بیا دغو جامو پوښتنه نه کېږي. ځکه مولا علی علیه السلام یې څه زه تعجب کوم هغه سړي باندې څنګه دنیا کې د فقیرانو خلکو زندګي تېره کړي، اما آخرت کې به د امیرانو والا حساب ورکوي. امامانو یو عادت و زیارت جامعه کبیره. تاسو مطالعه کوئ د امامات پیژندګلوۍ یوه دوره ده، یعنې که څوک غواړي چې امامات څنګه دی پړاو کو زیارت جامعه کبیره، هغه کې یو ټکی دی عادتکم الاحسان سجیتکم الکرم. تاسو عادت خلکو سره احسان کوله وه، تاسو عادت خلکو باندې کرم کوله وه. کریم هغه ذات څخه خپل کور نه چوک بهر نسته